السلام علیکم ملګرو. عثمان بزدار هم د پی ټی آی نه خپل لارې جدا کړي. بل پرویز خټک چې کومه استعفا ورکړې و، نو آیا پرویز خټک د پارټۍ نه استعفا ورکړې و یا د عمران خان کمپلیټ پی ټی آی پارټي پرېښې ده؟ په دې ویډیو کې په دې باندې هم خبره کیږي. بل شاه محمود قریشي حوالې سره هم چې شاه محمود قریشي نظربند هم دی، دغه وکیل څه ویلي دی، د حوالې سره به هم په دې ویډیو کې خبره کړې. چودھری پرویز الهي هم یو شړ غونډه پریس کانفرنس کړی دی، نو په دې ویډیو کې به دا ټاپکونه تاسو سره ډیسکس کیږي. ویډیو مکمل وګورئ. ټول نه پهله خو د عثمان بزدار طرف ته راځو چې عثمان بزدار د پی ټی آی نه خپل لارې جدا کړي، عمران خان نه خپل لارې جدا کړي. دغه چې کوم او د واغې نه هم استعفا ورکړه او حقوق العام د اعلان وکړو چې زما عمران خان نه لارې جدا شوې جی. بل پرون چې کوم پرویز خټک استعفا ورکړی و، نو پرویز خټک صرف د خپل عہدې نه استعفا ورکړی و. که دغه چېرې تاسو پریس کانفرنس وګورئ نو هغه خپل عہدې نه استعفا ورکړی ده. دی نه دی ویلي چې زه کمپلیټ پی ټی آی پرېږدم. راتلونکي ټایم کې به پته لګي چې پرویز خټک کوم قسم فیصله اخلي، چونکې تاسو له معلومه چې په کې پی کې باندې د کې پی کې د سیاست چې کوم بادشاه دی هغه پرویز خټک دی. بل په ډیسټریکټ نوشهره که زه خبرو کوم کومه علاقه چې د پرویز خټک خپله علاقه ده، نو په هغې باندې پرویز خټک کنټینیوسلی انبیټیبل دی. هغه له تر اوسه چا شکست نه دی ورکړی. نو د سیاست بادشاه دی د ډیسټریکټ نوشهره او ورسره کې پی کې باندې هغه هم ډېر زیات مطلب مختلف پارټیانو د طرفې حکومت کړی دی. بل طرف له که موږ راشو شاه محمود قریشي حوالې سره، نو شاه محمود قریشي نظربند ډېر ټایم د لاسه د هغه چې کوم وکیل دی عدالت نه اجازت غوښتلې چې زه ورسره ملاقات کوم، د هغه نه څه اپډیټ راخلم، خو عدالت د شاه محمود قریشي وکیل له اجازت نه ده ورکړی د میلاوېدو. بل اسلام آباد کې د عمران خان د پاره هم یو بل سازش تیار دی، یو بل پلانینګ تیار دی چې عمران خان موږ نظربند کو یا یې گرفتار کو. که چېرې عمران خان گرفتاریږي بیا تاسو له پته د عوامو کم ریاکشن وي. بل چودھری پرویز الهي چې کوم دغه هم یو شړ غونډې پریس کانفرنس کړی چې هغې کې هغه دا ویلي چې زه کمپلیټلی بې ګناه یم. تاسو له معلومه ده چې گرفتار شوی او په هغه باندې د کرپشن الزامات لګېدلي چې د هغه زوی هم یو ویډیو جاري کړی و چې زما په پلار باندې د کرپشن الزامات لګېدلي دي. نو چودھری پرویز الهي یو خپل پریس کانفرنس کې دا وی چې زه بې ګناه ثابت شوی او بل د عدلیه ته دا ریکویسټ وکړو چې پلیز تاسو د ملک د حالات سنبال کړئ، تاسو په فیصلو باندې ولې حکومت عمل نه کوي، ځکه سیاسي حالات چې کوم په ملک روان دي، د ملک چې کوم حالات روان دي، نو عدلیه له پکار دي چې په دې کې مطلب د سیاسي حالات هم کنټرول کړي او د هغې چې کوم فیصلې دي هغه د کمپلیټلی امپلیمنټ کړي او هغه د ومنل شي په حکومت باندې خپلې فیصلې ومني جي. بل که موږ د عثمان بزدار طرف ته راشو، نو عثمان بزدار چې کوم دی هغه هم خپل لارې د پی ټی آی نه جدا کړي او ښه کلیعام اعلان وکړو چې زما عمران خان نه لارې جدا شوې جي. سیاست کمپلیټلی زه پرېږدم، فلحال زما سیاست نه زه لږ ریسټ کول غواړم. دا نه دی ویلي چې زه بله پارټي جوین کوم. خو بل طرف لا چې په کومه مسلم لیگ جنا پارټي جوړیږي د هغې چې کوم کارکنان دي، د هغې پارټۍ کارکنان هم سرګرم شوي دي چې کومو کسانو د پی ټی آی نه رخصت ایستلی دی، نو هغوی سره ملاقات د هغوی هم جاري دي. بل عمران خان لپاره هم یو پلانینګ تیاریږي چې نظربند یا د گرفتارۍ حوالې سره، چونکې تاسو له معلومه ده چې هر نوې ورځ باندې د پی ټی آی یو نه یو رهنما د پی ټی آی نه لا تعلقي اظهارۍ د پی ټی آی نه استعفا اخلي، د عمران خان نه خپلې لارې جدا کوي. نو تقریبا ډېر کسان داسې ډېر لږ لیمیټډ کسان پاتې دي چې تر اوسه په پی ټی آی کې دي. راتلونکي ټایم کې عمران خان د سیاست نه کمپلیټلی ماینس کول غواړي چې کوم دا حکومت دی، دی غواړي چې عمران خان د سیاست نه کمپلیټلی مطلب ماینس شي. عمران خان ولا بار دا وایي چې ما سره کینئ، ما سره مذاکرات وکړئ چې تاسو ما د سیاست نه ماینس کوئ، نو دې کې پاکستان له څه فایده ده؟ ما صرف هغه فایده وښایي، زه به په خپله سیاست پرېږدم، زه به په خپله د خپله پارټي ختمه کړم. دا عمران خان د خولې بیان دی. تر اوسه پورې دا اپډیټ چې کوم تاسو سره ما په دې ویډیو کې شریک کړه، د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.